د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې هغه په دې خبره کې هیڅ شک نه لري چې په دغه پوځي عدالت کې مقدمه چلول کیږي او زندان ته واچول شي. خبري ادارې رائټر سره مرکه کې چې کله د عمران خان نه پوښتنه وشوه د هغه د ګوند په ضد د روانو عملیاتو ترشا د چا لاس دی، عمران خان ویل چې د اسټابلیشمنت دی. د دې مطلب خو پوځي اسټابلیشمنت دی چې اوس هیڅ پټ پناه نه دی، هغوی دا خرڅ ښکاره جاره کوي. پناهمای د عمران خان د گرفتاری په ضد د شو قهرجن احتجاجونو نه وروسته عمران خان تور لګولې چې د اړیګړې کې د استخباراتي نټورکو لاس او مقصد یې هغه پناه کولو. د نخمای احتجاجونو کې د برخه لرونکو په ضد پوځي عدالتونو کې د مقدمو پړه عمران خان ویل چې همدغه یوه لاره یا طریقه ده چې هغه پرې نیول کېدی شي. خو وویل چې سخت کال د نومبر نه وړاندې ملک عام انتخابات کېدل دي او تور یې ولګولو چې پوج د الیکشن د لارې بیا اقتدار ته د هغه د رسېدو مخه نیول غواړي. عمران خان خیوات کې د روان سیاسي تاوتریخوالي د ختمولو په اړه ویل چې د پوج سره تماس نیولې تر څو چې ملک د موجوده بحران نه وویستل شي. خو وایي چې پوج هغه ته هیڅ جواب نه دی ورکړی او هغه نه پوهیږي چې د پوج سرلښکر جنرال عاصم منیر ولې په مبینه توګه د هغه یوې ډډې ته کول لپاره مټې رابډ وهلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوج د تیر کال راسې پرله پسې دعوه کوي چې د هیڅ یو ځانګړي ګوند ملاتړ نه کوي بلکې بې پلوه توګه د مل د آیین په اساس د حکومت امر مني. بل لوري ته پاکستان کې واکمن سیاسي ائتلاف پی ډي ایم کې د شاملو ګوندونو مشران په عمران خان او تحریک انصاف ګوند د غبن او ملک د اړیګړي جوړولو تورونه لګوي. عمران خان ویل هم لدی عمله موجوده پوځي سرلښکر جنرال عاصم منیر په خپل حکومت کې د آیسای د ډایرکټر جنرال د څوکۍ نه لرې کړی و. د خان په وینا کې دی شي چې د هغه عاصم منیر د خفګان وجه همدا وي چې هغه ورته د استعفا ورکولو وینا کړې وه او وایي چې خو په دې شي عاصم منیر غوسه دی. پخواني وزیر اعظم وویل چې جنرال عاصم منیر اوس باید خپل منصب نه د لرې کېدو اندېښنه ونه لري ځکه چې هغه اوس د پوځ سرلښکر دی او پوښتنه یې وکړه چې اوس هغه ولې غوسه پالي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400